اسرائیل نن بیا په فلسطین باندې حمله کړې ده او بیا چې کوم دی ګلالي ماشومان او د فلسطین مسلمانان بیا در په در خاورې په سر کړي دي او بیا پکې بلها ګلالي ماشومان او مسلمانان شهیدان کړي دي. غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیلی حملوں میں مزید 82 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. صہیونی فورسز نے دیر البلح میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، 11 افراد شہید، کئی زخمی. دا هغه اسرائیل چې دیو باندې ایران دغلته په حمله شروع کړې نو د دیو یو چغه په اسمان لګیدا او نن بیا دیو په فلسطین باندې په مسلمانانو باندې ظلم کړی دی او د ایران سره یو اسلامي ملک سات نو ورکړي. ټول اسلامي ملکونه چې کوم دی هغه پټ په پټه شاته زی څوک د امریکای سره ملاقاتونه کوي، څوک څه کوي او زمونږ د فلسطین مسلمانان ثواب د الله مخې ته ولاړي او مونږ پاکستانی منافقین قوم چې کوم دی مونږ ځان ته مسلمانان وایو او اټمی قوت وایو، ځان ته چې کوم دی یو لوی قوت وایو. دغه شانته به الله ته مخامخ مختورن ولاړي او مخونه به متور وي د ورځې په محشر باندې. الله پاک به تاسو منافقین مسلمانان یې او د سره اړم نه په قرآن باندې عمل شي، نم چې کوم دی په دین باندې عمل شي او تاسو په مخ کې تاسو مسلمانان رونه قتل کېده او تاسو دغه شانته تماشا کوله او چاته چې موږ کافر وایو ایران ته هغه چې کوم دی داسې سرتور کوشش کوي او دغه ظلم او د جبر او داسې دومره په جذبې سره او دومره په غیرت سره دومره په جوش او په جذبه کې راغلی دی چې خپل هغه کمزور ملک دی او دغه اسرائیل او دغه یهودیان له ټول د داسې مخامخ ولاړ دی. هغو کې غیرت دی او موږ بې غیرته مسلمانان یو، موږ منافقین.